بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند د پردې کول د مشت استاد الله پاک جل جلاله نه حکم دی. الله پاک جل جلاله په قرآن عظیم شان فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الاولى. ای پیغمبره، ته د خلک ته ویایا، ته د مسلمانو ته ویایا چې دوی د پیغې نه مناویس بهر ته نه ووځي د کورې نه، لکه چې د جهالت په دور شي وتلې ویس په دې نه پابندي دو د بهر ته چې وځي بکرا شو وځي یا د چې پردې ولا کوم ستر ټکرای په کې واخ شي حیا ولا هغه په ساروي چې ادي بکری په دوی باندې استعمال ده. قدرمند نن د میز زنانا د لوس نه وځي، حیا د لوس نه دریمي، بې عزتي رو دریمي د هرنګ به حیا امیږي دی واجه دادو چې مشته قرآن تعلیمات باندې عمل نه کوي. قدرمند داسې نری بکرا استعمالول چې د زنانا دنه کپې پکښې لیدي شي دا نن سبو عام دي. دا رنګ داسې دغه بکرا استعمالول د پوزیشنی بکرا ورته وایي. دا قدرمند د پوزیشن بکرا نه دو، دا د الکولی بکرا دو، دا د بکرتوب بکرا دو، دا د دیسولی بکرا دو. د خدای د پورا په د خپل زنانا په کنټرول شنه کی بزور تر نو وځي کلی معاشره په کلی شي چې کوم د کون یګي تر نه دري. دا د موت عزت شو، د موت پښتو شولا، دا د موت دین شو چې د مون خپل کوروله دري می بهر تا اتونه خپل کوروله دري می بهر تا په کلی شي ګرځي بازورینه شي ګرځي. دا د اسلام تقاضا نه دو، د پښتو تقاضا نه دو، د ایمان تقاضا نه دو. د ایمان تقاضا دادو، د پښتو تقاضا دادو چې د خپل کول، د خپل کلی، د خپل کور په کنټرول شي، خپل بچای په کنټرول شي. کنه دا بچای د بچو سبو د سر درد وي، د سارو د زنه خوشي شي. یو وروي قدرمند درې څلور جمعې ورته کوازي کې پکښه ګرځي. دا د میشتو سه مسلمانۍ شو. یګي په ځوبنه د غریب سره هم دردي وکا، یګي په ځوبنه د یتیم سره هم دردي وکا. دا فضولیات مشیر کړی دي چې کوم خیر کول خیر مسلمان ایمی الله عذاب رو بندرو، الله عذاب رو بندرو درینی خود الله د عذاب ځون ورته مستحق دي. یعنی الله کریم ذات دی. قدرمند الله پاک جل شانه هم د هدایت تصدیق کو، الله هم د سیخ لري تصدیق کو. وما علينا الا